هغه د ټیم سره جامع نه کړل یا د کښتونه کم ویر کړل بیمې کومه کمپنۍ دی هغه حق لري څه تا ته 1 روپۍ هم دیر نه کړي دا اینو منهاج صالحین کې شته یا همدا حق لري مثال په طور باندې تا 15 کاله بیمې کې پیسې لاندې کړي دي کله تا پسې بینک پرنٹ آؤٹ یو د سی روبه سلو اخ پرنٹ آؤٹ کې لیکلي دي چې مثلا تا زنه کښتونه 100 ورځې تاخیر سره ویر کړي دي نواخت کړي دي نه دي یا د ویر کړي نه دي ټایم پرا شوی دی بیمې کمپنۍ حق لري چې تا ته 1 روپیا دیر تو شرایطو نه عمل نه دی کړی دویمه خبره کله د شرایطو باندې عمل نه دی کړی بیمې کمپنۍ دغه حق لري چې تا څومره کښتونه لاند کړي دي هغه تا ته واپس دیر نه کړي 15 کاله تا پیسې لنډولې دي کې څه پیسې تا لاندې نه دي کړي اوس ورته وایي چې خو ټیک دی ما ته اګریمنټ ما تا سره دا شوی اوس 15 کاله وروسته به 100 لکه روپۍ راکوي اوس 100 لکه نه راکوي ټیک دی خو کوم کښتونه مې د سر جامع کړي دي هغه راکړه وایي چې کمپنۍ حق لري چې تا ته 1 روپۍ هم هغه کوم مخکې پیسې ورسره جامع شوي دي کښتونه هغه دیر نه کړي که دیر نه کړل د حق لري هېڅ مشکل نشته پس کوم کسان چې بیمه کوي په کار دی چې د دې شرایطو نه عمل کوي بیمه خمس لحاظ سره آیا بیمه کې روزمره زندگی کې مو کومې پیسې لنډوو ځنه مقدار مو بیمې ته ویر کوو مثال په طور باندې یو سړی دی هغه ټول کال کې 50,000 روپۍ بیمې کې لاندې کړي دي آیا دغه 50,000 روپۍ چې دي بیمې په طور باندې ویر کړي دي کې خمس شته دی که نشته دی یا هېڅ که چیرې یوې معاشرې کې متعارف دغه وي چې هغه ځي کې خلق د خپل ځان یا د خپل اموال یا د خپل بیمارۍ بیمه کوي انشورنس کوي دا کومې پیسې چې تا بیمې انشورنس والا کمپنۍ ته ویر کړي دي دي کې خمس نشته دی خو کومې پیسې چې بیمه تا ته لاندې دیر کي 10 کاله تیر شول 10 کاله وروسته تا ته 100 لکه روپۍ دیر کوي دی 100 لکو کې څه حکم دی د خمس یا یې چې که هغه چې تا کوم خمسي کال دی هغه خمسي کال کې کله تا ته میلاو شولې که چیرې ضروریات زندگی کې د استعمال کړلې نو خمس نشته دی وګرنه هغو پیسو کې خمس شته دی البته چې خمسي کال دی بینک مسلو کې کوم حکومتي بینکونه دي مرحوم آیت الله العظما خویی و فی الحال آیت الله العظما سیستانی په نږدې دغه بینک کوم اموال دي د دې کومې پیسې دي د دې کوم بلډینګونه دي وغیره وغیره مجهول المالک دي مجهول المالک په بنا باندې بینک کچيري ته پیسې ورکې کېږدوې بینک کې هغه پیسو کې اګریمنټ ورسره ما کوه په ژبې ورسره ما لیکل ورسره ما کوه چې خامخا به دومره لاکو باندې دومره پیسې ما ته راکوې دا به لیکل به نه کوې که دا د وکړل دا ربا کې راځي سود کې راځي